ویښتو موافق چې سر سنت به څنګه علم بی د ترخونو ویښته دي د نامې نه لاندې ویښته دي و په ډک او د سماتي ځای باندې ویښته دي بعضې خلک تپوسونه کوي څوک وایي جایز دي اغوستل څوک وایي نه نو یو خو معلوم که چې ویښته به د څو ورځو نه څو ورځو پورې علي نو د نبي علیه السلام مبارک او د انبیاو فطرت دا و چې هره هفته به یې ځان صفا کو صفایي به یې کوله ذهن مسله تر هفتې پورې به یې صفایي کوله هره هفته نوکان به یې اغوستل او دا ویښتان مبارک به یې اغوستل او د هفتې نه چې به سیوا شي نو 15 ورځې پورې کولی شي د 15 ورځو نه چې سیوا شي اخري حد چې کوم دی 40 ورځې دي او د 40 ورځو نه چې چا د نامې او د ترخونو ویښته غټ کړه دا حرام دي مکروه تحریمي دي ګناه ده بیا ښه ټیک شو مثلا اوس حد څنګه دی د ترخونو د ویښتو خو تاسو ته پته چې تر کومې حدودو پورې ویښته دي هغه خریلی شي یو دویم د نامې باره کې خلک وایي د نوم نه لاندې ویښته به الې نو تر کوم ځای پورې به الې نو علما کرام فرمایي چې د نوم نه لاندې دا 4 ګوتې به کېدې تا ته پته لګي دا نه چې څنګه نوم شروع کېږي د نوم نه لاندې ټول ځان صفا کوي بیا در باندې په خېټه زنګلي نه د نوم نه به دا 4 ګوتې لاندې کې د 4 ګوتو نه لاندې چې کومه فاصله راشي هغه به چې کوم دی نو قطع کې خری به ښه ټیک شو تر کوم دی پورې به خیم نو علما کرام ویلي تر پاخانې ځای پورې خریلی شي بعد خلک داسې چې ډک او د سماتي ځای باندې ویښتي نو اکثر انسان دی دا په اصل کې صفایي مقصود ده صفایي د انسان نه راځي ډک او د سماتي دی کېدی شي د انسان خېټه خرابه شي بل بعضې ټایم کې هغه ویښتو پسې ګندګي اونخلي نو ټول وجود پلید شي نو علما کرام فرمایي چې د ډک او د سماتي د پاخانې ویښته اغوستل هم جایز دي ښه دا به ولې ګندګي ورپسې چېرته وننخلي او لاندې دا پتنان دي پتنان پکې شامل نه دي بعضې خلک چې پتنانو ته بلیډونه نه ښکلي کر ټول بدنان ټول پتن خالي کې نه صرف اور صرف دا کوم چې دا ګوټونه دي موږ ته خانګې پښتو کې وایو د یو ګوټ او د بل ګوټ او بعضې علما کرام فرمایي چې د نامې نه لاندې کوم چې د سپغز اډوکې شروع کېږي تاسو به ګوته پې ووایه نو تاسو ته پته ولګي د اډوکې نه به شروع کړي او تر لاندې پورې به الې کوم چې د انسان د عربۍ کې ورته خصیتین وایي خصیتین پیژنې څه ته وایي انډو ته وایي ښه عربۍ کې ته ځکه وایم چې د عربۍ کې بعد الفاظ بد نه لګي او پښتو کې بد لګي ښه زمونږ یو د چرګو اګۍ ده د چرګو یو مزاحیه خبره درته کوم د چرګو اګۍ ته په عربۍ کې بیضاء وایي بیضاء او د انسان اګۍ ته په عربۍ کې خصیتین وایي زمونږ یو طالب ملګری و مولوي صاحب ته یې جي مولوي صاحب ما سره دی جي کړه هغه ته چې تا سره لږ صاحب د څه به وکړې راله وایي جي میلمستیا به دې وکړم جي وایي څه به وکړې یاره جي خصیتین به دله پاخه کم کړه هغه ته خدای د غر کوم خصیتین خو د سړو وږو ته وایي د چا نه به پرې کې نو خبره دې پورې کومه چې یو بیضاء د چرګې اګې ته عربۍ کې بیضاء وایي او د سړو انډې چې کومې هغې ته عربۍ کې خصیتین وایي نو د دغې نه ویښته اغوستل هم جایز دي د پاخانې د ځای نه ویښته اغوستل هم جایز دي مقصود پکې صفایي ده اوس خبره د زنانه او د سړو کوو چې ویښته به په بلیډ باندې الې که نه په کریمو باندې زنانه به څه کوي سړي به څنګه کوي نو د زنانو دپاره خو افضله دا ده او د سړو د ترخونو دپاره افضله دا ده چې پخوانو ښځو به دا جوله نی جوله په دې باندې به ویښته ایستل اوس کریمان راغلي دي نو د زنانو دپاره افضله دا ده چې په کریمانو باندې ویښته یا د دې کوم خپل څه پوډر راځي په هغې باندې ویښته لري کې بلیډ نه ښه ځکه بلیډ ویښته ګڼوي ډېر زیات ګڼوالی پکې پیدا کېږي او که نه بلیډ استعمال کړي زنانو نه هم جایز دي ښه څه خبره نشته خو افضله دا ده د سړو دپاره چې سړي د ترخونو دپاره کریم یا بل څه استعمال کړي او زنانه د ټول ځان دپاره چې کوم دی نو کریم استعمال کړي نو دا صحیح ده ښه او په بلیډ هم کولی شي څه خبره نه ده خو افضل څه دي په کریمو باندې ښه او په بلیډ باندې هم کولی شي ښه نور خو د چا د مسلې څه اسکال نشته جی چاته څه مسله کې اشکال شته دغه د ویښتو دغه و ښه تاسو هم ویښته بس چې څنګه د پیغمبر طریقه وه هغه شان ویښته پرې که څوک غټ ویښته پرېږدي نو ته ورته کور کې نه شکاره دی چې مه پرېږده ښه بعضې خلک ویلی دي وړه ویښته پرېښي دي حدیث ته غوږ کېدی 18 نمبر سفر راوړی ته یاد دی که نه یاد دی چاته لعن عبد الدینار لعنت ویلی شوی دی په غلام د دینارونو باندې ولعن عبد الدرهم او لعنت ویلی شوی دی په غلام د دراهمو باندې حجبت النارو پیوست شوی دی اور بالشهوات په شهواتو باندې
वहुजिबतिल जन्नतो او پیوس شوی دی جنت بالمکارهی تر مشقتونو پورې سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام